بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ملګرو او دوستانو، دې وخت کې زه چکدرې کې یم او دلته موږ پروګرام ته راغلي وو، دارالعلوم چکدره. د هغې باني او محتمیم حضرت مولانا محمد الیاس دامت برکاتهم او ورسره نور ملګري لکه ما سره یو قاري محترم صاحب ناست دی، قاري ادریس صاحب. د دې ملګرو موږ ډېر بهترین خدمت وکړلی، الله دې دوی ته جزای خیر ورکړي. او الحمدلله د علاقې خلکو د چکدرې چې کوم بزرګان دي، مشران دي، ځوانان، ماشومانو ډېر په مینه سره دا پروګرام واورېدلی او الحمدلله موږ ته ډېر داد راکړی او موږ ورې ډېره بهترینه حوصله افزایي وکړله. الله دې دوی ته جزای خیر ورکړي او ډېر خواږه خلک دي، د علما کرامو ډېر قدر او احترام کوي. نو چونکې موږ ته ډېر زبردست مېلمستیا راکړلی، نو ما زه غوښتل چې زه یو دوه درې خبرې وکړم. نو قاري صاحب تاسو ته د الله جزای خیر درکړي چې تاسو ماشاءالله دومره ښکلی پروګرام او ډېر منظم طریقې سره تاسو اهتمام کړی او حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتهم ته د الله پاک زندګي کې د الله برکتونه واچوي. خدای دې دغې ادارې ته دین دوګنې راچوګنې الله ترقي ورکړي او کوم ملګرو تاسو سره تعاون کړی ده، الله دې دنیا او آخرت ښکلی کړي. الله دې په کاروبار او په عمر کې برکت واچوي، الله دې په اولادو کې برکت ورته واچوي او څومره بیماران دي الله پاک دې هغو ته شفا کامله او عاجله او نصیب کړي. ما دا یو څو خبرې وې چې ما غوښتل چې دې تاسو سره وکړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.